الله علیہ وسلم فرمائی لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. دا اللہ رسول فرمائی و تاسی یو در بلا مقاطعه مکوی ولا تدابروا او ما یو بلتا شاور گرزوی ولا تباغضوا او ما یو بل سر بغض کوي ولا تحاسدوا او یو د بل سره حسد مکوي وكون عباد الله اخوانا تاسو وي خپل په مابینس کې ورونه جوړ سي ولا يحل للمسلم وإن دا جائز د مسلمان د پاره ان يهجر اخاه فوق ثلاث استدري ورځ زیات مقاطعه وکړي د بل مسلمان ورور سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی و تاسی مقاطعه مکوی یعنی خفگان یو تربل مسر کوي ولا تدابروا یو بل شا مسر گرزوي او ما یو لبل سرا بغض کوي او ما یو لبل سرا حسد کوي او وینه د جایز د مسلمان د پارس د بل مسلمان سره تر درې ورځې زیات مقاطعه وکړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين وحسد نستا حسد جائز ندا مگر په دوو شانو کې حسد ستا رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار چې وسړی ته الله جل جلاله دولت ورکړی وي مال ورکړی وي هغه بیا راولاړ شي په ورځو په شپه کې د الله په لارې کې مصرفوي. ورجل أعطاه الله قرآن فهو يقوم أناء الليل وأناء النهار او بل سړی ته الله جل جلاله قرآن مجید ورکړی وي یعنی قرآن مجید یې زده وي هغه شپه او ورځ تلاوت کوي د قرآن مجید. نو داسې ځان جوړول لکه یو څوک چې قرآن مجید یو چا زده وي ته حسد ورسره وکړې تم دا کوشش وکړې قرآن مجید زده کړې دا حسد جایز ده. یا یو چا ته الله دولت ورکړی یا هغه په شپو په ورځ د الله په لارې کې مصرفوي صدقې او خیراتونه کوي تم راولاړ شي چې زه تر ده کم یم تم خیراتونه شروع کړې دلته صحیح ده. د الله رسول فرمایي لا حسد الا فی اثنین حسد نسته مگر په دوو شانو کې چې هغه ما درته وویل. یو څوک نفل کوي د شپې راپورته کېږي صلات تهجد کوي نو چې ته خبر شې چې پلانکی د شپې راولاړېږي صلات تهجد کوي نو ته راولاړ چې تم دا سوچ وایې زه تر ده کم یم زه دی راپورته کېږي او تهجد کوي او زه پروت یم نو تم راولاړ شې څه شی وکړې 2 رکعته صلات تهجد لمونځ وکړې دا صحیح ده مګر دا په بل شي کې حسد جایز نه ده. خالی په دې دوو شانو کې حسد جایز ده چې هغه په عبادت کې وي لیکن مثلا چې یو چا قرآن شریف زده وي تا نه زده تم دا کوشش وکړې قرآن مجید زده کې دا کوشش وکړې قرآن مجید زده کې او بیا دغه تلاوت کوې په نور شایو کې حسد جایز نه ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم اخو المسلم یو مسلمان فرمایو یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده ته به هغه سره خیانت نه کوې ته به هغه درواغجن نه جوړوې ته به هغه نه رسوا کوې نو په هر مسلمان باندې د بل مسلمان عزت مال وینه تویول حرام دي. التقوا ها هنا وایي دغه تقوا ده موږ تاسو خو تقوا دې ته وایي چې تسبیح په لاس کې یا ته ذکر کوي شپه ورځ د کار چمکو یا ذکر کوي. تقوا دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان مال به نه ورضیا کوي یو مسلمان به د بل مسلمان بېعزته کوي بیا نه یو مسلمان به د بل مسلمان رسوا کوي نه یو مسلمان به بل مسلمان درواغجن کوي نه او یو مسلمان به د بل مسلمان حق نه خوري. ها هنا تقوا وایي دغه تقوا ده اصل تقوا دا ده چې بل مسلمان ستا د لاس د ضرر څخه په امن وي. اصل مسلمان هغه ده چې بل مسلمان ځینې ازار نسی